ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم دا ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم او دا مهال زه په پېښور کې حیات آباد کې موجود یم او ما سره په څنګ کې دی خالد بختیار خان ایډوکیټ عمرزی. الله پاک وله ډېر څه ورکړي دي، شتمن دي او په خانانو کې شریف خانان دي. خو نن به د دوی په وساطت باندې تاسو سره ډېرې ضروري خبرې شریکوم. دا ویډیو د سر شیر کې کو د چا په حیات آباد کې کور وي، د چا په پېښور کې کور وي، نو د خپل کور د خپل ځای چې کوم دی پته ولګوئ. او نن به ورته د قانون پاسداري خو هم ښیم په دغې کې چې یاره قانون څه کوي، څه کولی شي او کوم ځای ته دې رسولی شي. د دې پروګرام مطلب مې دا نه چې زه خالد خان سره خبرې وکړم یا دې څه خبرې وکړي. دلته په حیات آباد کې د دوی څه درې جربه ځای دی او په هغې چې کوم دی یو شادي خال دی غټه، هغه په کرۍ ورکړی و او باقاعده چې کوم دی ته میاشتې کرۍ به راتلله، خو دې کې به چې لک روپۍ کرۍ به کېده نو 50,000 یې پکې ورکړې، نه به پاتې شي. په دې کې 4 کروړه کرایانې جمع شوې او د خالد خان ټول سیسټم هم دغه شانتري دوکانونه دي. باید د سړي خیال ساتي چې یاره څه پکې کرونا راله او څه پکې داسې حالات راشي سړی فریاد وکړي. بعضې خلکو د شرافت نه غلطه پیدا واخلي. نو ننني پروګرام کې زه هغې خلکو ته یو میسج ورکوم چې چا له خدای پاک ورکړې ده په حیات آباد کې یا په دې ځایونو کې کور دی او په چا باندې اعتماد کړی دی، نو هغه تپوس وکړې د خپل ځای. اوس تاسو وایئ چې اعتماد څنګه، لکه اوس دا ځای دی او دا په 1952 کې د خالد خان دی پلار نیکه چې کوم دی نه اخیستی دی دا ځای. او بیا تسلسل سره چې کوم دی په دې باندې شادي خال جوړ شي، بیا پکې څه وخت پس یو سره خبرو شي، بیا بل سره خبرو شي، بیا اګریمنټ ختم شي، اخره کې پکې د موجوده کس سره اګریمنټ شي. دله چې دا ځای ورکړو نو چې کله کرایانې پې جمع شوې او دوی یې تپوس نه کوو، ولې چې هغوی به فریاد کوو دوی به تپوس نه کوو. نو هغه داسې چل کړی دی چې د خالد خان د طرف نه خپل وکیل هم نیولی دی چې د خالد خان وکالت په عدالت کې کوي. دا وورئ ښه، د خالد خان وکالت په عدالت کې کوي، د هغه خپل وکیل هم دی. دواړه چې کوم دی نو هغه بحث مباحثه کوي او په بحث مباحثه کې سمن هم جاري کیږي او بار بار سمن جاري کیږي او خالد خان ته پته نه لګي، بل الله به کیس ډیګري شي او په یو ټیم باندې مختلف فیصلې مخې ته راځي. دا د اربو روپو ځای دی، بیا په 36 کروڑ باندې خالد خان باندې نن خرج شي دنه چې خالد خان 36 کروڑ واغستې. 36 کروڑ څه لږې پیسې خو نه وي یار، دا خو به چا د وړاندې څنګه به اخیستل کېږي. او بیا چې کوم دی 2 ورځې پس دعوا وشي او دعوا کې څه وښیي چې زه خالد خان ته بار بار وایم چې تا مانه دا پیسې اخیستې دي او ته په ما پسې انتقال وکړه. اوس په 2 ورځو کې بار بار ویل چې کوم دی نو دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې نن پیسې دي په 2 ورځو کې خو 36 کروڑ چې هغه شمېري نه او یا ځای ته رسوي نه هغه به موشي، نو په 2 ورځو کې به هغه بیا تاله انتقال پسې ګرځي. د هغې نه پس بیا بل شانتې بیانیه راځي چې خالد خان راغی او ځای روان شي او جګړه او دا واغه او وقړله او ټکوله. نو ګرانو کتونکو حق ته به حق وایو. خو زه نن دلته ناست یم، خالد خان سره زما یو خپل تعلق دی، تعلق په خپل ځای. خو دلته کې چې یو سړی قبضه کوي قبضه، نو هغې دپاره جواز پیدا کړي. نو بعضې جوازونه داسې وي چې دې کې 419 420 خو کلیر کټ ته. بیا خالد خان خپل هم ایډوکیټ دی، عمر بختیار خان بیرسټر دی او دوی بیا لګي او چېرته بل وکیل به نیسي او 400 کې وکیلان ختم شو. زه چې د سره ټیم نه و خالد خان سره، نو دی به راځي او د بډبیر او یا د بل ځای نه به وکیل نیسي. دا کوم نظام روان دی، حیران یم. دا خو زه د دوی وس کېږي او خو وس یې نو بیا به وي چې دا پاکې نه پلیته ښه ده د اربو روپو ځای به او بس پرېښی به چې یاره په دې به خصوص لکونه روپۍ لګوم او لګي په دې عدالتونو کې. نو څه عجیبه شانتې سیسټم دی. خالد خان ما چې کمې خبرې وکړو کمې پکې پاتې دي. نو څه وایې لکه د تاسو سره چې څه وشي ورسره روان دي. نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
علف خان وروره تا چې کومې خبرې وکړې که نه نو تاسو خو باید وایئ چې بی غربت دی او غربت دی. زه تا ته یم چې ملک انصاف شروع شو که نه په خدای تعالی یقین وکړه چې هر څه به ډېر تېر شي. ما سره چې دا کومه واقعه وشوه نو زه بس تاسو د کیمرې په واسطه ټول خلکو ته وایم چې کم د جایداد خاوند دی کو د مرلې دی او کار سي ایرورا خپل کو مرلم چاله پکره ور کړی دا او کار سم ور کړی دا غي ګوري غمو کې بندوباسو کې تپوسو کې په پیخور کې سبل رنگي کار روان دي. زما سره چې کوم واقعو شو له خانه کوتو جړه راځي او خندا راځي چې دا چرته په جون کې دا خبره دا چې دا دومره زمون عمر وشو دې کې داسې چرته نه دي شوی. وجه دا و لب خان وروره چې زما ځای و ما په کرایه ورکړو. زه ته لا څه خبره وم سړی له راتلم روټین کې به کله هغه وی یاره دا کرونا راله نور به زه خراب وم. ما ورته ټیک ته زما شکر دی الحمدلله ګزاره کېږي ته بس وخت چلیږي. څه موده مخکې دغه کیس وکړو په بل چا باندې نو هغې کې چې دی زه چې هغې کې لاړم او مې کتل نو علو خان وروره په ما دعوه شوې وه او د هغې 10 میاشتې شوي دي چې دعوه مې وکتله نو هغې کې زما دا کم کرایدار چې و د نر بچي ځان پسې په 100 روپیو سټامپ باندې 36 کروڑ باندې بوګس دغه کړی وي دا ما اخیستی دی. نو د دې پراپرټي ټرانسفر کولو د دې یو طریقه کاري دلته مطلب د دې کمیټي د دې سب رجسټراري د دې دا پروسیجر او طریقه کاري. خو د بد مرغه زمون مصیبت دا دی چې کم بوګس کار کو مونږ به عدالت ته ځو. مونږ ډایرکټ عدالت ته لاړ شو. عدالت هم اوس شکر دی بس تا خو ما خو تا ته وایي چې شکر دی مونږ بس هر چا تعلیم ډېر شو دغه خو نه ګورو بس سړی وایي کینی راشه د کوره راشي او امتحان پاس کړي او وروره راشه بس سیټ ته وختې نور خو دغې نه خبر نه او یاره نو هغې عدالت کلن کې په 100 روپو سټامپ باندې 36 کروڑ دعوه کېږي هم نه قانوني. خو څه به ووایو مطلب دا دی چې مونږ هغه خپل جامې په خپل ایستل دي هغې کې به مونږ ډیټیل کې نه ځو. نو ورور هغه چې وکړه نو په هغې دعوه وکړه. دعوه یې چې وکړه چې کم کور ما په کرایه ورکړو هغه زما پته یې ولګوله. دعوه شروع شو علب خان وروره سړی بیلف راځي تپوس کوي چې یاره دا کور کې څوک کسان دي دا خو نشته دلته عدالت ته وایي په سمن باندې واپس ځي عدالت ته. عدالت له یو سمن راځي عدالت له په هغه ورځ باندې بیا بل کس راځي چې جی زه د خالد بختیار خان مختیار یم جی ټیک شو جی زه د بډابیر یم او زه د خالد بختیار خان مختیار یم زه د بډابیر یم او زه راغلی یم زه د خالد بختیار خان مختیارنامه هم جوړه شوه. مختیارنامه هم چې دی د تاریخ نه مخکې جوړېږي لکه دې سړي چې دا وکړه زما د همسایه پوه شوې نو تاریخ په راځي مطلب دا دی 20 ورځې پس او مختیارنامه زه چې د دعوې نه 15 ورځې پس جوړوم تاریخ په 20 تاریخ راځي ټیک شو او زه په 15 تاریخ باندې مختیارنامه جوړوم. څه کومه 15 تاریخ باندې مختیار له مختیارنامه جوړوم او مختیار کم ځای نه ګورم دا هغه د بډابیرې نه ګورم ځکه چې تا ته خو پته 400 کې خو ما سره سوچته نه چې په ژوند کې هغه علاقې ته تللی نه یم کار مې څه دی خوا ځلته مختیار جوړوم. بیا څه کوي چې وکیل هم په هغه ورځ نیسم د دغه نه مخکې وکیل هم نیسم چې کله تاریخ راځي لومبې سمن ما پسې راځي عدالت نوټس کوي ما پسې راشه پلان کې تازه خرڅ کړی سړي د باندې دعوه کړې ده په هغه ورځ زه راځم زه وکیل هم ورکوم زه مختیار هم ورکوم او بیلف راځي د عدالت بیلف او وروره ما خالد بختیار خان پیدا نه کو نه د دغلته کور شته دې ځای کې ټیک شو جی په دې خبره ورسېدې سړی وایي زما وکیل وایي چې او ما 36 کروڑ غشتي دي او زه بار ته روان یم او ما دا پراپرټي ما ته پته ده چې دا د 2 ارب روپو ده خو بس په هیپیزټ وی وتی انګریزي لب دی بس یاره په جلدې کې مې خرڅ کو مونږ بار ته ځو زما وکیل چې کم نه زما مختیار وایي چې یاره مونږ تم پته ده چې دا شي دا جهداد د 2 ارب روپو دی 3 ارب روپو دی او مونږ بس په جلدې کې خرڅ کړی دی اوس پېستومانه یو او زه خیر دی مونږ بار روان یو بار ملک ته تاسو داسې کار وکړئ چې مونږ له 2 کروڑ روپۍ نورې راکړې بس زمونږ خلاف د ډیګري و چې هېڅ خبره نه ده. عدالت هم ورته وایي ټیک ده دلته عدالت بیا نوټس کوي چېرې دا مودیان راولئ مدعیان ګوري هغه بیلف راځي د عدالت چې وروره دلته دا کور نشته دا خلک نشته
دلته زما وکیل مختار وایي چې نه کیس روان دی، کیس دی 10 میاشتو ته ورسېدو، شهادت یې پکې شروع شو. زه دا سوال تاسو نه کوم چې خدای ته وګورئ، د خپل جایداد د خپل حفاظت وکړئ. د هغه وکیلان دي چې کوم د منشیانو نه وکیل شي، رسول ته وګورئ، هغه منشیانو نه هغې چې دی بیا دا کاتې کوي. د منشي نه ته وکیل کې موږ دا نه وایو چې په تعلیم باندې بندیز نه دی پکار، لا نه دی، او داسې خو هم نه دی پکار که نه. عدالت له هم پکار دی چې دی د سړي شناختي کارډ وګوري. دونه دوکه فراډ یو دوه خاندانو ته په غم اچي، په غم اچي چې جوړېږي څه. دا خو ګوره که زما وس رسي ما زه خبر شم، کو د غریب سړي یو ځان له کور پیدا کړو، ابه څه کوي؟ ابه دې ځای نه نن تاسو وایئ خلک کرپشن کوي، کرپشن نه، انصاف نشته. د انصاف پیدا که نن دا زه پوه شوم چې دا غټ خلک ولې د ملک نه بار ځي. ښه خالد خان، دې کې خو د ریډر خبره هم راله، دې کې د دغه وکیل خبره هم راله چې خپل ایمان یې خرڅ کړ، خو دویم په تاسو باندې 324 هم شوې ده چې داسې. علم خانه دا درته لا نوې واقعه کوم، خبر څنګه شوم. زه رالم، زما دا شادي حال دی، زه روټین کې راځم. چې رالم په روټین کې نو ما پسې لکه پلانینګ د توس د کسانو خیم تلاوی دا له په هوښیار جټ باندې وي څه ته وایي انګریزي کې وتي د کلیور امپاسټر باندې وړی په هغې باندې چې وورې که نه کسان یو څو راللو، زما دغه کوم منیجر چې کوم دی هغه ته وایي چې یاره به تا زما 4 کروڑ روپۍ دي. ټیک شو جي. هغه او کنځل ویلې ورته شروع کړله، او ما سره دې په دې 4 کروڑه کې دا شادیان لیکلې. ما ورته وروڼه لږه په سړیتوب خبرې کوه، کنځل ویل مه کوه، دا خبرې طریقې. خیر هغه مونږ تو مې ووایي، خو زما دې سړي ما ته ووایي چې خان را پاسه، مطلب دا دی د جنګ شر نه څه نه جوړېږي، دا ګڼ دي سره د ټوپک والا دي. مونږ به لاړ شو او بیا به نه زمونږ دا ځای څوک چېرته دا وړلو. مونږ لاړو تاڼې ته، تاڼې ته چې لاړو هلته مونږ پولیس سره خبره وکړه. ټیک شو. راغې زما د منیجر یو خاص کس دی، هغې دغه وکړه، هغه ته یې وایي چې څه پروګرام دی. هغه ورته ووایي چې یاره نیک مې هغه سړو بوتو، د سړو پې 4 کروڑه روپۍ وي. ټیک شو جي. او زه خو پېژنم نه. ټیک شو. خو ما بیا نه پرېښودل، ما بیا تاڼه کې دغه وکړو. بیا پولیس والا زما چې دی صاحبانو روغه وکړه، وایي چې ته څه کوې؟ هغه زما د منیجر ما ته ووایي چې یاره وایي ته څه کوې؟ بس زما کسان وو، بس زه تا نه معافي غواړم، او هغه عذر او څه ګډه ور سره ته دغه وکړل. د هغې نه پس هم په دغه عدالت کې یو کیس وشو، څوک د بډبیرې سړی دی. ټیک شو. په هغه باندې په پولیس باندې زما دا منیجر وایي چې یاره دا داسې ضرور دی، او دی د دې شادي حال ډېره ګټه ده، او دغه ده، او ده وایي چې ما سره ما ځان سره شریک کا، خو ما شریک نه کړو، نو هغه زما نه اوس د حال او د هر څه نیسي. ټیک شو. ما کیس چې وکړه، ما دا ضرور سړی څوک دی چې زما جایداد دومره نیسي. په هغه ورځ زه لاړم، تاریخ ما چې ویې ګورو، لن کې په هغې کې زمونږ نو دغه نو اسم نو چلته لاړم په ما باندې د بله دعوی 10 میاشتې مخکې د دعوه شوي. هغه دعوه مې چې وکړه، هغې کې وایي چې نو تاسو خو په 36 کروڑ ځای خرڅ کړی دی. هلکه نو ما چې خرڅ کړی د دې دپاره خو رجسټرار دی، د ټاون د کمیټي دا لکه یو پروسیجر دی. ته به ځې هلته به دستخط کې، تا ته به انتقال لاسه کې، بل دا دومره مالیت والا شی چې کې نو دا په 100 روپو په 50 روپو سټامپ باندې نه لیکلي کېږي. دې دپاره خپله رجسټرار هغه سوتي د دې خپل دا سټامونه د پیسو بلا خبره دا د 50-50 لکه روپۍ په دې لګي، د حکومت په ټیکس لګي. او سر به یې څه خو ګوم علم خانه چې دی لوبه دغلته بله وه. دغه کومه دعوی چې په دغه بدماش باندې کړې وه، اسرار باندې، هغې کې ځان کرایدار خولی دی. زما دې سړي 2 دعوې وې. زه چې بیا خبرېږم نو په تا 324 شوې ده. یاره که څه چل مې کړي، تا په بډبیره کې سړي ایشتې دی، څوک سړی مې ایشتې دی؟ یاره زما هغه تا ته ما کیسه وکړه، زما د منیجر هغه د چوکیداره سړی چې کوم و دغ کړی وي، د هغه رور دې ایشتې دی. هغه ته وایي چې تا ولې ایشتې؟ یاره زمونږ د سره زړه دښمني وه. مې زما سره څه زړه دښمني؟ بیا بله ورځ مونږ شادیال ته ورغلي وو، د خان په دې منیجر باندې زمونږ 4 کروڑه روپۍ وې. ټیک شو. نو خان او د خان رور چې کوم دی هلن کې غریب د سره خبر هم نو، د خان او د خان رور را لګي شو، او مونږ سره چیړ چاړ وکړو.
نو هغې هلته ما بېزتي وکړه نو د هغه بېزتۍ بدله ما نه اخېستون هغه د په ډبېرې او د جوخته ورسره متنو تاړه منځ کې یو ځای دی حالانکې زه په ژوند کې هم نه تللی هلته ویدي راللو زما په کور باندې په راکوټ مهران ګاډي کې دواړه وروڼه راللو نو یو ورور بل ورور ته و چې وروره دا سړی ووله نو زه خو نه وم وي زما ورور وي زما ورور سره زما د ماما زوی و نو ورور مې بد شو د ماما زوی مې په تمانچه ولګي په اصلا تشین باندې مطلب دا په ماشین باندې ولګېدو هغه په دې پسته کې ولګېدو نو تا خو څه به درته ووایم ملو خانه بس نور به دا په 30 باندې شوی دی په 30/11 باندې شوی دی دا د 2022 کې او تاسو ته کله پته لګي د 324 دی د 324 ما ته په دسمبر کې پته لګي او دا پولیس دغه ټیم په ریپورت ساتلې چې ته تاریخ لراځي چې په دغه ورځ د گرفتار کی بس باغې کې بس ما خو تا ته وی کنه باغې کې به نزو صحیح زه صحیح ګرانو کتونکو دا تاسو چې سوورې دل دا خبرې مې د خالد بختیار خان سره هغه ویل په میډیا خبرې مې نه کوم نه څه دي ضرورت شته دی خو د دې هر څه په تناظر کې سوچو کې په کری ولا زیور کې د هغې نه پس د باندې 324 وشي د هغې نه پس په 36 کروڑ باندې د 2 روپو زیم خرشي په هغې کې د 100 روپو په سټام باندې دا ټولې خبرې مو لیکلي شي او په 2 ورځو کې چې کم دی بار بار ورته وایي نو انتقال نه کېږي انتقال ورته خان نه کوي نو دعوه په بیا جمع کی داسې حیران کن شانتي خبرې دی او د هغې نه پس لا بیا هغوی وایي چې وخل او ټاکو دا خو لا بیا پرېږده پریس کانفرنس کوي او هغه سړی څوک دی اسرار هغه تاج الدین رور دی یو رور یې زما د منیجر سره مزدوري کوي او بل دغه اوخې او مې د ښځې رور دی هم دغه د خور خاوند دی او وایي زما په 4 کروڑ روپۍ دي عجیبه ډرامه ده ګل افغانه دی وکتله یو چې ده په تاریخ حیران بشي لسوم یو خو زه دلیې ته هم دا ریکویسټ کوم چې خانه تاسو په شناختي کارت ګورئ چې د چا انډرس وي دا نه چې کم کور یې په کرایه ورکړي او مقه دغه پته راشي زه ترې سوال کوم ورته پته یم چې منم تعلیم ډېر ښه شی دی خو ایمانداري ده زمونږ د پیغمبر علیه السلام 2 شي نه مشهور صادق او امینه دا نه چې ګورئ تعلیم ابلیس سره هم دی رسول قرآن ته وګورئ قوم ډېر تبعی ملک ته روان دي چې دا کم حال شروع دی خدای کو کنه خو څوک دلته سرمایه ولګوي دا کم حال شروع دی او زه نو دا مو وایه چې زه ساده ګرځم او دا دي قام قبیلو والی یم الحمدلله دا شی نه دی خو دومره خو هم نه دی پکار چې یاره او زه په دې میډیا وساست باندې د خلکو ته وایم چې یاره تاسو د خپل جایدادونو حفاظت وکړئ د عدلیې خو بس چیف جسټس ته هم وایم آی جي ته هم وایم چې جدا سال شروع دی خپل عدلیه منم تاسو اوړه یادوئ اوړه ډېر ښه دي خو صاحب په خپل عدلیه مو ګوره د سړي جایداد لاړو سړي دغه لاړو تاسو انصاف راولئ قسم په خدای اوړه به هر ځای کې برابري رزق په هر ځای برابري وایي چې کوم ځای کې ګورې د کفر نظام وي که نه او انصاف یا به په دنیا حکومت کوي او چې کوم ځای کې اسلامي او انصاف نه که نه هغه معاشره به تباه او برباد او زه ورته وایم چې ډے ټو ډے ټرایل وکړه په دې باندې چیف جسټس صاحب ته پې نوټس والی او ته په خپل عدالت کې وکړه په 2 ورځو کې وکړه ډے ټو ډے ټرایل وکړه دې سړي نه خو تپوس وکړه چې ماما تا دا 36 کروڑ روپۍ 28 کروڑ د کوم ځای نه راوړی آیا ته د خان بهادر زوی بل دې څه جایداد دی د کوم ځای نه راوړی او په کوم ځای دې ورکړی خو نه د 100 روپو سټام باندې به بس صرف یو دغه وکړه او پټه دعوا وکړه او بازه چلېږي به صحیح صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو د خبرو مطلب هم بیا دا و بیا درته دا وایم چې د چا په حیات آباد کې یا داسې قیمتي ځای نه وي چې هلې په کرۍ ورکړي وي د هغې تپوس پوښتنه وکړي بله خبره خو دغه سړی داسې څوک چې هغه دا یونیورسټي ټون کې د دوی دا ځای دی ښه یونیورسټي ټون کې او خو داسې څوک چې دغه سړی یې ورغلا کوي نو برسټر عمر بختیار خان سر تعارف محتاج نه دی خالد بختیار خان یو خواته ولی باغ سره رشته د اسپندیار ولی خان بل خوا آفتاب احمد خان شیرپور سره رشته ده دی خوا ده په علاقه کې یو غټ کروندګر دی په زرګو جیره بزمک او په سونو کروندګر زمینداران ورسره کار کوي دغه شانتې په سونو دوکانونو کې چې کوم دي خلکه ګټې وټې کوي د هغې نه م هغه شان تپوس نه کوي دلته چې دا کوم ځای دی نه په 1952 کې دا ځای چې کوم دی د دې خدای پاک دي مالکان کړي دي او دلته کور هم دی دا نه چې نشته دی نو اوس خو د هغې شرافت کوي یو سړي نه کري لیټ اخلي یا ورته ماپ کوي او هغه د شرافت نه څو غلطه مطلب اخلي نو دا به د هغوی غلط فهمي وي
د خپل حق دپاره هر سړي جنګ کړی دی یو سړی چې د خپل حق دپاره نه جنګېږي نو هغه خو بیا موږ ورته بیا په پښتو کې څه وایو چې بنګړي واچوه موږ دا بیا خبره کوي یو سړی د خپل حق دپاره برخل دا کیس عدالت کې روان دی دوه خبرې دي یو خو دغه پنځم مذهب دی دویم دی عدالت دی خالد خان اوس هم وایي عدالت ته لاړ شه 36 کروڑ روپۍ دې ورکړي دي سم دې کړي دي ثابت یې که راځئ دې واله ځه خو بې ځایه چې دا کم نقصان ورکړه دا یو میاشت نیمه بیا به پولیس پکې الزام لګي نو نن به موږ په پولیس ګوتې وهلې چېرې د دې انتقالي ځمکه ده دلته کې یو غټ تصادم کېږي او تاڼه ولې نه راځي اس ایچ او ولې نه راځي ډي اس پي ولې نه راځي نو دا پولیس چې کوم دی هغه به حقې سره ځي او خو ناحقه کوي نو نن چې هغه 324 چا کړې ده دغه تاڼه هم درته ښیم 324 چې چا کړې ده زه به رحمان الله صاحب لمزم هغه سره به مې انټرویو کوم هغه نه به تپوس کوم چې دغه شانتې وکیل هم شته چې ځان ډایرکټ چې کوم دی د یربو روپو د ځمکې مختیارنامه ورته میلاویږي بوګس دسخط یو ګوتې چې پاک پایلونو کې وګوره خیران به چې که نه دا ځان یو پسې سم مګلې دی لکه هغه سړی چې پسې او دسخط چې د دوی کومې دسخط دی هر څه واضحه دي که نه دونه 419 او 420 شوې ده په دې سیس کې نو ما ضروري ګڼل زه د هغه ځای نه چې رالم صرف دې دپاره رالم چې د دې قیسې نه خبر شوم ما یې یتابات کې زمونږ نور داسې شریف خلکه دي چې خدای پاک ولې جایدادونه ورکړي دي چاله یې په کري کور ورکړي وي شادي خال به ورکړي وي سکول به ورکړي وي هسپتال به ورکړي وي د 400 ډېر خانان چې کم دی نو په دې ځای کې میشته دي په کرایانو ځای ورکړي دي هغه د دوی انکم وي او دغه شانتې سړی پکې راشي هغه کال پس 2 کاله پس 15 کاله پس پې قبضه وکړي بیا دې پې کړی کو چېرې هغوی داسې پلانینګ جوړ کړو که نه چې دوی 8 میاشتې پس خبر شو خو دا 8 میاشتې پس نو خبر شوي نو دا کیس به ډیګري شو بوچه بوچه به د دې ځای چې کوم دی نو دا مالکان شو بیا به 15 کاله کې چې کوم دی صرف دا ډیګري ماتې ده د هغې نه پس به بیا کیس شروع کېده هغه چې کوم پلانینګ جوړ کړو ډېر ټیک ټاک پلانینګ یې جوړ کړو خو پلانینګ چې په حق یې که نه نو خدای پاک به دې دغه کوي نه هغه خدای پاک چې کوم دی سمونه کړل دوی اتفاقي خبر شوي دي ګینې نه 8 میاشتې کې د کیس نه خبر شوي دي وکیل به راته د مختیارنامه به واوه سره جج هم دا تپوس نه کوي چېرې دا مودۍ نه دغه کېږي هغه نمبر بیلپ له ورکړه که نه دا تپوس هم ترې نه دی کړی ښه د جج کمالات هم درته دې کې ښیم د وکیل کمالات هم درته ښیم او چې کوم صاحب 324 کړی د هغه هم درته ښیم او چا چې سټامونه لیکله دا د 36 کروڑ سټام چې لیکلی دې ټولو پسې درخواستونه چې کوم دی هغه ورکړی شو د دې به یو ډېر غټ ریزلټ روزي چې څونه خلکو باندې کاروی کېږي خو خدای دې کي چې مخلصه جج ته دا ټول کیسونه لګي سټام والا دیو کې راګیر دی چا چې سټامونه لیکلي دي 324 چې چا کړې ده هغه راګیر دی دغه وکیل صاحب راګیر دی پکې او دا جج خلاف چې کوم دی چې د په دې 8 میاشتو کې د سره تپوس نه کوي چېرې دا مودۍ نه دغه کېږي بل ډیګرې ته ښه بیا چې کوم دلته ټیمې ده او هغې کې جاملي بګت کړی چې سیسټم جوړ شوی دی ځکه جدي رجسټري وي دا ټول به مخې ته راځي خانان یې نه پرېږدي عمر بختیار خان خالد خان هغه وایي داسې ډېر ورپاتې خو حق او سچ سره او نورو خلکو دپاره چې سبا بل چا سره داسې شي چې هغوی سره ونی شي ګرانو کتونکو الله پاک چاله ورکړی د خدای دې نصیب کړي موږ له نیتونه په کار دي الله په در کې څه کمي نشته موږ له هم راکوي خو په دوکو په پراټ نه ښه د دوکو د پراټ د زور او د غلا د دې مزې وي ډېر نږدې وي دغه د هر څه لاړه څو شو نو هېڅ هم نه دا خالو خو دې وجې یاره دلته کې یو کرسۍ ماته شوې ده نو دا یوه کرسۍ چې کومه ده دا دې خان ته په 1 لاک پروتې ده 4 کروړه کرایه پې پاتې وه 4 کروړه کرایه پې پاتې وه بیا هم په خبره پیږي دا هم درته وایم چې راغلی وی که نه نو دا مافي وه بس نشته دی بس خال پرېږدم او ځمه خو داسې خو نه یار داسې دا څه چې دی ورسره وکړل یا دا څه روان دي ورسره د ده ځای او ځان پسې تړي نو ګرانو کتونکو دا مې ورته غواړي ډېر انوکا پروګرام شریک که او خو داسې څوک هم کوي نو غلطه کوي او چې د چا هم کورونه په کرایه ورکړي نو د خپل کورونو تپوس کوي مننه